زه کله سوچ کوم خدایا که د قیامت پر دا صحابه مونږ د ګریوان نه ونیسي چې دې دین له خو مونږ ډېر محنت کړی خو دې د 14مې صدۍ مسلمانانو برباد کړ بیا به څه جواب ورکړي بدر کې حضور پاک چې کومه دعا کړې دشمن 9.5 دی یعنی تقریبا زر مسلمانان 313 ورس اندازې ته ګوره هغه زر 950 او زر مونږ وایو زر او دا مسلمانان 313 هغه ټولو مسلح دی وسته د ورسره مسلمانانو سره صرف 8 توري دي او باقي د کجورو ډنګونه دي هغې سره او یا اسونه دي ادي سره 2 اسونه دي هغې سره 900 اوښان دي دي سره 1 اوښان پاتو تورو د زرو تورو مقابله کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یو سفر جوړ کړو نو په هغه سفر کې صحابه یې مونږ ټول شپه خوبونه وکړو نبی علیہ السلام جلاګانې کړې دي چې الله سے الله تو چت کنو عجیب دعا کې دا نه وای چې الله ما بچکا ما سره خدا ځان غم دي تاسو سره خدا ځان غم دي حضور پاک لا سوچت کا او صحابه ته بوتونی ولا یا الله انهم عورات بربند دی بربند صرف لنگونه والی دی کمیسونه نشت حفاتون سپلیم نشت اخپیب لخپی راغلی او دا ستا دا پاره دی ستا دا دین دا پاره دی اخپیب لخپی دی بربند دی او اللہ اوگی او نار دی او اللہ دا محنت میں اوکا 14 کاله په مکه کې او دا 2 کاله سکم په مدینه کې په دې 15 کالو کې مې دغه 314 تیار کړل خدای نن په مخ د ځمکه ستا منون کې دقه دی ګورې نور نشتا انهم عورات جیاع اوږي دي عورات بربند دي بې سپلو دي خدای او ما محنت کړی دی راوستي او خرجو فی سبیلک الله ستا په لار کې راوتي او نن د کجورو په ډانګ د توري مقابله کوي په ځان نه دي نن تا خوشحالۍ پروردګار اللهم ان تهلك هذه العصابه لم تعبد الى يوم القيامه خدای کدا ډله دې مړه کړه خو تر قیامت پورې بس ته عبادت ګورې به ونه شي د توحید علی عبادت چې دا مریض به سر کې وسره تر قیامت پورې بستا بیا عبادت سو اونکی پاغه طریقه چې څنګه پکار ده خدای کدا دې هلاک تر قیامت پورې بستا عبادت ونش او بیا سوي یا الله چې ما ذلیل نه کې ګوره ما رسوا نه کې ما دوی سره وعده کړی چې الله به فتح درکړي الله ما ذلیل نه کې الله ما رسوا نه کې اللہ دا فقیران اگی خدای پاکا دا ناکام مکی پروردگارا او دا سی پزاره دعا اکڑوی جلل چی صادر مبارک دا سر نپریوتے حضرت ابوبکر صدیق راغ صادر واغشتا او پا سر مبارکی ورتکی خود وی حسبک یا رسول اللہ اللہ رسول باز رحم راغی ابو بکر صدیق په حضور پاک بس مکولو خدا نور مکړو الله ویری خپل بندگان ویری ول الله تنخ کړیدل الله نه لیدل چې دا پیاده راغلی دي خواران په خدای دې سوار راغلی دي پیاده خپې سورې شي ویلي په خدای قسم حضرت ابو موسی اشعری وی خدای غزوه ذات الرقاع کې وی زمون نکونه پریوتیو او زمون خپې سورې شوي وي بیا هم د الله په لار کې منډه والے جهاد هم کو دا اسلام دا دین دا مونږ ته ډېر په سختو را رسېدلی دې لپاره صحابو ډېر محنت کړی زه کله سوچ کوم خدایا که د قیامت پر دا صحابه مونږ د ګریوان نه ونیسي چې دې دین له خو مونږ ډېر محنت کړی خو دې د 14مې صدۍ مسلمانانو برباد کړ بیا به څه جواب ورکړي
څونه چې موږ د خپل مال د حفاظت لپاره منډې وو، د خپلو بچو د خپلو کارخانو، دومره موږ د دین د حفاظت لپاره منډې ونه وهلې.